اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. زه به حیثیت د تحریک انصاف یو کارکون د انصاف یوت وینګ تحصیلي شرنګل صدر تاسو ته مخاطب یم د دې لپاره چې خان صاحب د ملګیر احتجاج کال ورکړی دی. نو په دې باره کې زه تاسو ټولو ته دا پیغام درکول غواړم چې دا زمونږ فرض جوړیږي، ځکه چې خان صاحب د خپل ذات دپاره نه بلکې زمونږ استاسو او د بچو د مستقبل لپاره هغه چې دا څومره سخت او دا څومره جدوجهد کوي نو دا زمونږ د مستقبل لپاره کوي. نو زمونږ فرض جوړیږي زمونږ چې څومره وینګونه دي، که هغه انصاف یوت وینګ دی، که هغه ایسپ دی، که هغه څومره د پی ټی آی سپورټر دي، بلکې چې څومره خلک دي، زما د پاکستان ټولو عوامو ته دا خواست دی، ځکه چې په پاکستان کې نه پارلیمنت محفوظ دی، نه یوه اداره محفوظ نه ده، د قانون بالادستي نشته دی. نو لحاظه موږ او تاسو له پکار دی دا یوازې په عمران خان باندې نه کیږي، دا جدوجهد موږ ادنا ورکر، موږ د ادنا خلک موږ به د دې ځای نه شروع کوو او انشاءالله تعالی د دې اثرات به په هغه خلکو باندې پریوځي کوم چې غاصب دي، کوم چې ناحقه په دې ملک باندې مسلط دي. نو موږ او تاسو له پکار دی چې موږ راوځو او موږ د خپل حق تپوس وکړو. انشاءالله سبا د مانځه نه پس به زموږ احتجاجي مظاهرې په شرنګل کې زه تاسو ته ریکویسټ کوم، اپیل کوم چې په دې احتجاج کې بھرپور شرکت وکړئ او د خپل ملک او د خپل بچو د مستقبل سوچ وکړئ. آیا خبرې به فضل قیوم یوسفزی وکړي، بقایا تفصیل به درته دی ووایي. بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. څنګه چې امجد خان خبرې وکړې تحصیلي شرنګل یوت صدر، او نن سبا د یوت پارټۍ ته ډېر اهم ضرورت د یوت ایسپ. څنګه چې تاسو ته پته ده چې په ملک کې د قانون د بالادستۍ بالکل نوم نشته دی. د تیرو 2 ورځو نه کله چې جلسه وشوه، د جلسې نه بعد په پارلیمنت باندې کومه حمله وشوه، نقاب پوش خلک راله او د عوامو نمایندګان د هغې چې کوم ایم این ایز منتخب کړي وو هغه اوچت کړه. دا ډیره انتهایی د افسوس خبره ده او دوی موږ ته 9 مۍ واقعه یادوي. خو که تاسو سوچ وکړئ نو دا د 9 مۍ نه ډیره اهم او ډیره غټه مسله ده. زه د تحصیلي شرنګل کمباین چې کوم زموږ تحصیلونه دي، سب ډیویژن شرنګل، کلکوټ دی او شرنګل، زه د ټولو خلکو ته دا پیغام ورکوم چې سبا د عمران خان د رهایي لپاره او د کم د ظلم چې په پارلیمنت کې شوی دی د زما او ستا په نمایندګانو باندې هغو لاس ورتول دي، غیر قانوني حرکت یې کړی دی. د دې په حواله سره سبا د شرنګل په بازار کې د ماسپښین د مانځه نه بعد 2 بجې به احتجاجي مظاهره کیږي. دا احتجاجي مظاهره د عمران خان دپاره ده. زه تاسو ټول د پاکستان تحریک انصاف تحصیلي کلکوټ او شرنګل ورکر ته دا یو سوال کوم چې په دې کې شرکت وکړي. دا نه د ایم پی ای ده، نه د ایم این ای ده، نه د امجد ده، نه د فضل قیوم یوسفزی ده، دا د هر ورکر ده. یو فرد لګیا هغه به کوشش کوي او هغه به دا دومره غټ جدوجهد سر ته ورسوي. نو زه ټولو ته دا خواست کوم چې چاته ګورئ مه، عمران خان ته وګورئ او د عمران خان د نظریې لپاره سبا په دې احتجاجي مظاهره کې شرکت وکړي. دا زموږ ستاسو د ټولو ملک دی. په دې کې چې دا کوم د قانون وایلیشن کیږي نو تاسو ټول هر څه نه موږ څه کوم ظلم او جبر روان دی، د دغه خلاف یوت آیسف مدر پاړي چې څومره وینګونه دي، خاص کر ورکر تاسو چې کومه فیصله په 8 فروری باندې کړوه نو تاسو ته دا پکار دي چې سبا پر احتجاجي مظاهره کې شرکت وکړئ او ټول دا باندې ځان باندې فرض وګڼئ. ډېره مهرباني، شکریه.